صلوات و سلام سره دی خبر نه چې پیغمبر دی علم غیب ته نشته او تپوس کوي اے مریم د کوم طرف نه رسي او بیبي مریم او څو ادم د الله تعالی ولی او بزرګ و نو دام مو دې سره دام مو د پدنیشه و صلوات طرف نه رسي نو نفي د علم غیب ارغور نه کړی و زکریا علیه السلام بچینو چې کله دوی دا خبره واورېدله چې یاره بیبي مریم ته الله رب العزت بې موسمه میوې ورته ورکوي نو الله رب العزت دا هم کولی شي چې ما ته هم بچي راکړي نو دغه ټایم کې زکریا علیه السلام دا دعا کوي وی ای ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ای ربا ته دعا اوریدونکی او قبلونکی لکه څرنګه بیبي مریم ته بې ټیمه او بې موسمه میوې او خوراک ورکولی شي نو همدارنګې ته اولاد هم ورکولی شي نو ما ته اولاد راکړه او دې ټایم کې بیا زکریا علیه السلام همدا دعا کا او دعا چې دی بیا قبلېږي الله تعالی یې قبلوي علماء کرام دا خبر فرمایي چې هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء دا آیت خلق بار باری چې اولاد نوي او وہ بھی بیان چې بانچ بنوي نشان دی بالکل نو دا آیات ډېر دی ځان سره الله تعالی به دوی ته بچي ورکوي بیا او همدارنګې بیا زیارتونو وغیره پسې ګرځېدل نه وي پکار بس کومه خبره قرآن کریم او د پیغمبر سنتو کې موجود وي هغه خبره به عمل کول د ټول نه زیاته بهتره دی بیا هنالک دعا زکریا ربه نو دغه وخت आवाज وکړ زکریا علیه السلام خپل رب ته قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة او ویلو دا خبره کوي اے د ما رب هب لي وبخا ماتا یعنی راکه ماتا من لدنك د خپل طرف نه دا نه چې راځه تور تکړه یم زه به بچي حاصل کوم اولاد حاصل کوم نه بلکې وګوره چې کله دا علم خبره ورته وشي چې یاره د خبرې علم راوړه چې بیبي مریم ته الله رب العزت بې موسمه میوې ورکوي سره د دې نه چې یو معصوم دی د الله تعالی پیغمبر دی لوی پیغمبر دی بیا هم رب ته سوال کوي قال رب هب لي من لدنك ای ربا ته ما ته د خپل طرف نه بچي راکړه اولاد راکړه خو داسې اولاد پاک وي داسې پاک وي چې نیکان خلک وي د الله تعالی تابعدار وي او همدارنګې د الله تعالی شریعت د الله تعالی کوم موجوده کتاب وي د هغو هم تابعدار وي بل دا چې خلکو ته عمل کوي هغه عمل ښیي یعنې خلکو ته هم د دې خبرې عمل کوي عمل ښیي چې ای خلکو تاسو هم د الله تعالی بندګان او د الله تعالی عبادت الله تعالی ته سجده لګوو موږ هم لګوو نو دې خبرې ترغیب هم خلکو ته ورکوي نو دې ته ویلی شي ذریة طیبة انک سمیع الدعاء یقینا ته اورېدونکی د دعا قبلونکی فنادته الملائکه نو دغه ټایم کې زکریا علیه السلام ته آواز کوي یو ملائک وهو قائم يصلي في المحراب او دا زکریا علیه السلام ولاړ دی په منځ باندې په خپل عبادت خانه کې لکه نن سبا هغه جوماتونه هغه ټایم کې کوم ځای کې د عبادت کول عبادت لپاره یو ځای خلاص کړی و نو هغه ځای کې دا ولاړو په منځ باندې آواز کوي یو ملائک ان الله يبشرك بيحيى یقینا الله تعالی زره درکې تا ته په یحیی علیه السلام سره مصدقا بکلمات او دا تصدیق کوونکی کلمو در تعالی من الله در تعالی د طرفنا وسیدا او درنګ دا مشروي مطلب دا پیغمبر بوي خلق دغه خیانه کوي در تعالی د وحدانیت ولا در تعالی احکامات خیانه کوي خلق ته وحصورا او پاک بازوي
ونبيا من الصالحين همدارنګه پیغمبر وي د نیکانو خلقو نه وي چې الله تعالی بچي ورکول شي نو بیا هر حالت کې ورکول شي او څنور کوي نو که کوم دنیا ستړي کې علاجونه او زیارتونه باباګان نبی نه ورکوي وتا وګوره زکریا علیه السلام کوم ټیم کې دعا کوي او الله تعالی دې دعا قبلای او بچي ورته ورکوي او داسې بچي ورته ورکوي چې نیکان او صالحان ځکه چې دې دعا کړې او چې رب هب لي من لدنک ذریه طیبه پاک بچي ماته راکړي چې تابعدار خلک وي اور انبیاء کرام کې نوح علیه السلام بچو کې نام د نوح علیه السلام خبره نه منله نو همیشه د پر تعالی ناکام کړ نو زکریا علیه السلام دا دعا کوي چې ماته بچی راکړي اولاد راکړي او پاک اولاد سره مان تابعدار وي الله تعالی کومه تابعدار وي الله تعالی موږ سیمال کولو توفیق ورکړي کې ایتونو کې د دې خبره ذکر او بیان وشو زکریا علیه السلام بیبی مریم څخه بی موسی بیبی والداري نو سمدستي د الله تعالی نه سوال کوي او د دې اولاد او بچی نو نو دغه الله تعالی دا ذکر اورل چې را بی موسی بیبی ورکول شي نو همدارنګه الله رب العزت بچی هم ورکول شي په بډاوالي کې هم نو دا په منځبه ویلاړو په خپل عبادت خانه کې نو الله رب العزت په ذریعہ سره ملائک आवाज کوي او دې خبره لجره ملوي نو دنه آیتونه کې ذکر کوي قال رب ان يكون لي غلام زکریا علیہ السلام الله رب العزت نه دا تبوس کوي یا الله ما د پر بچي څرنګ شي زب خپل باندې بډایم او ما به ویڅ دې هغه شان نه دی نماز پر بچی څرنګه کېدل شي د آیات دا مقصد نه چې زکریا علیه السلام یقین نه و چې الله رب العزت په هر یو شی باندې قادر دی نه بلکې عام معصومین طبقه نه و یعنی پیغمبرانو نه و پیغمبرو او اصل خبره دا و چې دی همیشه د پر څه کړه دنیاوی کې عام طور دنیا کې دا قانون دی څکلا سړی باندې یو خوشالي روانه وي هغه انسان او بنده خزوي کنر وي نو بیا خوشالي طرف ته بیړه او جلدی شي لکه دنیا کې دا قانون دی چې خزي او کنر نه وي چې کله بالغ شي نو بیا واده مور پر هغه متکي چې واده وکړي او ځکه دی واده په خوشالي او تامه کې چې راځر بچي مولوي چې واده وکړي او بیا کله باندې واده وشي بیا دا تامه کې چې راځر بچیو طرف تلاوار کی او ناس صالح نکان بچی بیا ته جدي او غړې وي ځکه خوشالي ده چې دا خوشالي زر راشي نو همدارنګه زکریا علیه السلام دا تاسو دې پراو چې خوشالي خبره چې دا کله وي قال رب ان يكون لي غلام ویلو زکریا علیه السلام چې د ماربا څرنګه بشي ما د پرا بچي وقد بلغني الكبر یقینا ما ترسیدل د بډاواله وامرت عاقر او حضرت ما شنه دی دغه کې زکریا علیه السلام یو تاسو د واجناوم کډاو عام طور باندې قانون د دنیا دارالاسباب د دنیا بغیر د اسبابونو نه کیږي نو اسباب دې کې نشته ځکه چې زکریا علیه السلام بوډا دی او هڅه یې بوډاګي دی نو ځکه دا تاسو کې چې را اسباب نه بغیر دنیا کې څه نه کیږي قال تعالی فرمایي چې قال كذلك الله يفعل ما يشاء ذکر الله تعالی چاته وړي نو بغیر د اسباب نه اړیو نعمت ورکړي ګور د بچیم خستانه نعمتونه دي په ګڼو نعمتونو کې د الله تعالی یو لوی او خستا غټ نعمت دی عام طور باندې خلکو دې پاتې نه لګي چې چا واده کړی کس نه بیا تاسو وکړي نو دا ملائکه ته आवाज کوي چې قال كذلك الله يفعل ما يشاء الله تعالی هم درې کار کوي چې چا دې خواهش بغیر د حساب نه قال رب اجعل لي آية زکریا علیہ السلام خوشحالی پتا مشو او دا خبره کوي
زما رب وګرځې ما دپاره یوه نښه یوه علامه څه ما به څه علامه وي چې ما درته بچی راکوي نور ادراو دی چې قال آیاتک نو دا نشانه به دا وي نښه به دا وي الله تکلم الناس څه ته به خبرې نه کړې د خلکو سره ثلاثه ایام الا رمزا درې شپې او درې ورځې به دا خبرې به خلکو سره نه کوي الا رمزا مگر په اشارې سره کدی چې سړی ذهن کې اشکال شي حدیث کې راځي خبرې بندول د روز نه زیات منع دي او بیا د الله تعالی د پیغمبر څخه بند کړی وي نو به د الله تعالی طرف نه حکم او مخکې امتونو کې دا جایز هم درنګي واذکر ربک کثیرا نو یادوا ته خپل رب یې ذکر کوه د رب خپل را ډېر وسبح بالعشي والابکار او درب تسبیح بیان سبی او بیگئی کې